معجزات د پیغمبرانو نه مني. حتی د حضور پاک کې کوم مشهوره معجزه را د انشقاق قمر، اقتربت الساعة وانشق القمر، هغې نه هم دا انکار کوي. کوم خبر واحد سره ثابت دي خو بالکل نه ماني. چې کوم اخبار مشهوره دي دا هم د خبر واحد یو قسم د جماهیرو په نس، نو هغې کې څخه تاویلات کوي او د قرآن په نصوصو کې غلط تاویلات کوي. او دا غلط تاویلات چې زه تاسو ته ویم، تاویل کې خو گنجایش شته. مولانا صاحب به درته دلته ویلي په اخري کې راغلي دي اعتصام بالکتاب والسنه کې، لیکن کم تاویل چې د نصوصو قطعي او خلاف هغې ته ګوره زندقه وایي. بیا هغه کس زندق دی. تاویل صرف د تطبیق د روایاتو دپاره یا د نصوصو بیان کې چې ته تطبیق کې، نو دغه تاویل جایز دی. او څو قسمونه دي. او که ته داسې تاویل کې چې د قطعي نصوصو خلاف دی، دا زندق دی دا سړی. دا خو مرزا غلام احمد هم داسې غلط تاویلات کړي دي. مرزا بشیر کې تفسیر دی ما سره شته، تفسیر صغیر او د هغې تفسیر کبیر، چې ته ورته وګورې ټول په عقل روان دی. نو عقل خو سړی ګمراه کوي چې دین ورسره نه. نو د دې نظریه ګوره دی پولیس فرات هم نه ماني. وی حدیثو کې راځي چې نری پول دی د تورې نه تیره دی او د ویښته نه نری. وی دا عقل مني. هلکه عقل څه کوم؟ خدای ویلی دی ان منکم الا واردها کان علی ربک حتما مقضیه. دا ورود دی دخول یو ورتلل. او حدیث خو په دې کې دومره دي چې ما به الاشتراک روباسې تواتر ته رسېږي. دا سپیره دي نه ماني. عذاب قبر نه منم. څنګه به عذاب ملاویږي سړي ته؟ دا نه ماني. د عقل بچي دي. ګورې زه تاسو ته وایم چې عقل د دین هېڅ خلاف نه دی. بعضې څیزونه الله زموږ نه پټ کړي دي، مونږ ته هغه نه دي ښوولي. حکمت پکې څه دی؟ په حکمتونو کې یو حکمت دا دی چې الله په موږ د ازمایش کې چې ته عقل منې که په اعتماد کې هغې باندې ایمان په ایمانیاتو کې ایمان بالغیب وی. الایمان بما غاب عن بداعة العقل والحواس. که ته وایې زما د عقل لاندې راځي منم او که نه راځي نه منم، نو دا خو تا په عقل اعتماد وکړه، په خدای په رسول دې ونه کړه. او چې زه یم که زما د عقل لاندې راځي که نه راځي چې خدای رسول ویلي زه یې منم، نو دا تا د الله په رسول باندې او په الله اعتماد وکړه او په عقل دې هېڅ اعتماد ونه. دا خو ډېر ضروري خبرې دي. بعضې یو ماشوم دی دلته ما راوسته او ما ورته ووایي چې هلکه ایټم بم هم شته او دا به کوي. د هغه عقل ایټم بم مني علي؟ نه، دا به څنګه چلي؟ دا خو نه مني. نو څه مطلب چې ایټم بم نشته؟ ډېر څیزونه یې ښه جبریل علیه السلام چې پیغمبر مبارک فرم ته تپوس وکړه جساس کې لیکلی دي، جساس احکام القرآن کې څومره ساعت کې را رسېږي؟ وایي زه د هغې نه بالاتر دې ته معجزه وایي چې د پیغمبر نه صادره شي. معجزه وایي دې ته چې به د عقل او د عادت خلاف وي. زه به منم ولې ما ته الله او رسول ویلي دی. زه په هغې کې هېڅ چون و چرا نه کوم. بهر کیف د هغوی دلته یو نظریه ده به درته ووایم. هغه دا ده چې دا کم مونږ نیک اعمال کوو که ګناه ده او که طالبان ورته وایي زه به هغه طالبانو اصطلاح د عرض او جوهر پرېږدم. هغه څیز وزن کېږي چې یو ماده لري. نو نیکي بدي ماده خو نه لري، نو دا به څنګه وزن کېږي؟ دې نه انکار کوي. امام بخاري په هغې رد کوي چې نه، الله وایي وندع الموازین القسط لیوم القیامه چې موږ به د انصاف تلې ګنو. او رسول الله مبارک فرمایي دوه خبرې دي ثقیلتان فی المیزان، په تله کې درنې دي. نو چې الله او رسول وي زه هغه منم، زما عقل به یا رسېږي یا نه. تاسو په سلیمان علیه السلام واقعه کې نه دی ویلې چې وی ایکم یأتینا د دې عرش تخت به څوک راوړي؟ قال عفریت من الجن انا اتیکم بها قبل ان تقوم من مقامک. د به دونه ساعت کې راورسم چې ته به لا ودرېدلې نه یا مجلس به دې نه خور شوی. دواړه معنی دي. او قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتیک به قبل ان يرتد اليك طرفك. سترګه به دې نه راپولي چې ما به را رسولي. او قرآن فلما رآها مستقرا راورسېد. دا عقل مني شته. ماشوم چې پکې ما سره د دې ډېر مثالونه دي خو وخت را سره کم دی. کله چې حضرت ابوبکر صدیق ته ابوجهل وی ملګری خو دې دا وایي چې دومره لږ ساعت کې د لاړم بیت المقدس ته او بیا راغلم. مړه وایي دا خو وړه خبره ده، که وایي چې اسمان ته تلې مم منم. ولې منې؟ دروغ چاته نه دی ویلی، رښتیا وایي.
مونږ به مانو الحمدلله. خطوې دا به څنګه تللی کېږي؟ نو د دې متعدد جوابونه، څوک وایي اشخاص به تللی کېږي، څوک وایي صحف، یا دې زمانه کې خو اشکال نشته، ټول غیر مادي څیزونه معلومیږي. الميزان ما يعرف به مقادير الاشياء، دا ترمامیټر باندې ته به نه معلومیږي، دا یو میزان شو کنه. لیکن دا الزامي رد دی. ښکلی تحقیقي جواب دا چې څومره موږ نیکي بدي کوو، اعراض د دې عالم د دې به وجودونه د قیامت په ورځ باندې ووجدوا ما عملوا حاضر. الله وایي زه به یو مثال درکم. حضور پاک فرمایي بین انا نائم ادوما اتیت بقدح من لبن، او ما له د پیو کاسه چا راوړله، د پیو کاسه، نو فشربت منه، نو د هغې نه مې وڅکل. واتیت فضلي عمر بن الخطاب، او چې کوم زیاتي و مې حضرت عمر له ورکړل. قالوا ما اولته یا رسول الله، تعبیر دی ولا څه وسته؟ قال العلم، مفعول به به اولته العلم، نو علم خو دلته نه ښکاري، او په خوب کې د پیو مثال دی. او په قرآن شریف کې سورة یوسف کې نه دی انی ارى 7 بقرات سمان یاکلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى یابسات. قحط د اوچ وګو او د اوچ د کمزورو غواګانو په شکل کې ولید، او فرخسالی د شربو غواګانو او د شنو وګو په شکل کې. د مثال شو، یا دین په شکل د کمیس کې، یا وبا په شکل د یو بدرنګې ښځې کې. نو دا د خوب شکلونه دي، دا به هلته نه، هلته به خپل شکلونه او څنګه شکلونه به چې زه درته ووایم، د نیکۍ شکل به خوشبویه یخ به او ښکلې به. څو صفته شو؟ 3 احادیثو کې 3 راغلي دي. یو به ښکلې وي، یو به خشته، یو به یخي، او یو به خوشبویه. او د بدۍ شکل به سي، ابه بدبویه لکه نجاست، او نفرت به خلک کوي، کتې به ورته نشي، او ګرم به. اوس هغه شکلونه به الله والي تله کې به واچئ، بس خبره اعتراض جواب ختم شو. نو موږ دلته کې وایو قرآن شریف کې الله فرمایي وندعو الموازین. دې طالبانو یو 2 ټکي ویم، ډېر نه ویم، 2 ټکي تاسو به مه تنګېږئ چې هلکه ندعو صیغه د جمع یې ولې راوړه؟ الله خو واحد دی، مفرد دی، ولې جمع صیغه راوړي؟ الحمدلله. مونږ کار څنګه شنه چای پخه کړو که نه؟ مونږ دا ښځې په دې شنه چای باندې برباد، نو چل نه ورځي؟ تاسو هسې اوبو کې واچوئ چې راوړی خشتۍ مزېدارې. او دې وایي چې مونږ په تور چای نه، یوازې تور چای نه، د روجو په پخولو هم نه پوهېږي. دغه پې پوهېږي اوزبک، او هغه خلک د روجو په پخولو بیا ښه پوهېږي، تاسو بیا نه پوهېږئ. او په تور چای هم نه پوهېږئ، واقعي ده. او په غوښه بیا ښه پوهېږئ په پخولو باندې، ماشاءالله. او نان ډوډۍ مونږ یو ځای ازبکستان ته سمرقندۍ ډوډۍ ډېره قیمتي روټۍ وي، او نولي شي ته تللي مونږ د بادشاه میلمانو. یاره ما وی افغانۍ ډوډۍ پسې مړ شوم، خشته ډوډۍ پخوي مزېده. او یو شی به دوی پخه اوس نه پخوي، هغې ته به چانکې وي، ډېر مزېدار شي. خوراکونه تاسو ټول وخوړل، او توره چای څښي سړی، او هغه که تاسو نه پوهېږئ څه فایده پکې نشته. بهر کیف زما وروڼو، دا مولانا صاحب ما سره مینه محبت دی، نو دا خوشطبي مو کړه. بنیادي خبره څه شوه؟ نو دا ندعو صیغه د جمع ولې ده؟ نو ګوره متعدد جوابونه دي، یو به وکړم. دا دي چې الله څومره کارونه کوي فرشتو په ذریعه کې، بس یې ځان سره ملګری کړی، یا تفخیما لشانه تبارک وتعالی. هلکه ته څنګه نو سړی خفه کېږي، تاسو څنګه مونږ دا کار وکړو، یو کس کړي مونږ وکړو، دا د عظمت دپاره استعمالېږي. زه پې بدي ښکارم، الله پې بدي نه ښکاري. او موازین یا د موزون جمع ده، لکه مجاهل د مجهول، هېڅ سوال نه واردېږي. یا د میزان جمع ده، اصل کې میوزان و، نو و د ماقبل د کسرې د وجې په یې بدل شوی دی، لکه مصابې د مصباح جمع. نو بیا اشکال لا دی چې موازینو خو دلته جمع راله، او میزان خو یو دی. نو بعضې علما ګوره تعدد د موازینو قایل دي، هغه مرجوح قول دی. راجح قول هغې وي د هر امت به ځان له میزان دی، یا د عقایدو د پاره ځان له میزان دی. لکه دلته د سرو زرو ځان له تله ده، او د خشاک جدا تله ده، بوسو جدا تله ده، په کور کې خلک تله جدا قسمه، نو متعدد تلې به. خو راجح دا دی چې نه، یو تله به
او دا جمع په اعتبار د کثرت د ما یوزنو یا کثرت د ما یوزنو لهم راغی. بیا قس صفت د موازین دی، نو دا صفت به حال الموصوف دی، او قانون دار چې صفت به حال الموصوف د موصوف سره موافقت دا مطابقت نشته، موصوف جمع دا د مفرد دی. نو څوک ذوات مقدر کی ذوات القس دی، څوک قس په معنا د قاصدات تخلیق کمزور جواب دی. راجح جواب دا دی چې حافظ وی چې مصدر صفت د مفرد مثنى مجموع واقع کیږي، او غوی یقال میزان قسط و میزانان قسط و موازین قسط، او وجه به تاسو ته علماء چې دا جنس دی. ها بیا راځي ورپسې لام په معنا د فی بکو فی یوم القیامه، او کاجری اخلي نو مضاف په مقدر کې حساب یوم القیامه. یوم رستوی نهار دلته د مطلق وقت مراد دی، استعمال شاعر په مطلق وقت کې، او قیامت المعدول د قائمت نه دی، نو موصوف په مقدر کو چې ساعت القائمه، نو معنا به څه شي مونږ بکیدو انصاف والا تل پرز د قیامت. په دې تل بس کېږي اعمال د بنی آدم او قولهم توزن دا په وزن کېږي. نو دغه خود بنی آدم ذکر راغی، نو خدای پکې څه شوي، نو عموما په نصوصو کې خدای د رجال تابع وي هم پکې راغلل. بیا سوال کوي طالبان، وی اعمال جمع قول مفرد ولې دی؟ وی د قول تعلق د خلی سره د مفرد ده، او د اعمال جوارح سره د متعدد دي، او نور جوابونه مشته، او د قول داخل په اعمالو کې دی، تخصیص بعد التعمیم او کله ډیرو فوایدو د پاره. بیا دلته کې یو خبره راځي ادا چې دلته کې د موږ ټول علما په دې متفق دي چې د پیغمبرانو وزن باندې کېږي، اته مستثنا دي په ډیرو نصوصو باندې، لکه وزن د تمیز د نیکۍ او د بدۍ حسنې او د سیئې راځي، پیغمبرانو سیئات نشته. یا چې کوم ماشومان په ماشوموالي مړه دي، یا لیونی په لیونتوب کې مړه دي، او پیدام په لیایي وزن نشته، غیر مکلف دي، وزن د مکلفینو دی. خو او یاد را کسان بی سبب بی کتاب جنت ته وځي، په ټولو صحاحو کې دا حدیث دی، د هغې وزن هم نشته. صرف د یو ټکي د امام غزالي او د جماهیر اختلاف دی. امام غزالي یو کتاب دی الدرة الفاخره فی کشف علوم الاخره، ډېر ښه کتاب دی. امام غزالي ډېر زبردست عالم صوفي تیر شوی دی. یو احیاء علوم الدین چې تاسو ګورئ خلک ورته احیاء العلوم وایي، قسم دې د ټول دین پکې خدای د الله توفیق ورکړی او پکې را جمع دی. نو خبر به دې پورې کوله زمارونو چې هغه وایي د کافرانو وزن باندې کېږي، او حدیث د ابو هریره دلیل وایي، او دا آیت وایي چې فلا نقیم لهم یوم القیامة وزنا، لیکن امام قرطبي پې رد کړی دی. پس کې د هغه بل کتاب دی التذکره فی کشف احوال الاخره، هغې کې زبردست کتاب دی دا. نو هغه وایي چې نه وزن به کېږي، او هغه ډېر ښکلي دلایل وایي. هغه وایي چې قرآن شریف کې الله فرمایي اما من خفت موازینه، ګوره پته ولګېږه که نه خفت چې وزن به کېږي سپک به، فاولئک الذین خسروا انفسهم فی جهنم خالدون، نو خلود خو کافر لهی. او فلا نقیم لهم دا مطلب نه دی، هغې دا معنا چې د وزن کم مقصد دی چې ثقل د اعمالو دی. اعمال خو دا کافران کوي که نه، رفاهي کارونه کوي، خلکو سره مدد کوي، لیکن ایمان نشته. نو فلا نقیم معنا څه ده؟ هلکه وایي د پلانکي د خبره څه وزن نشته، هلکه دا شی چې دی د دې څه قیمت نشته. نو قیمت خو وي، خو خفیف یې لږي، په منزله د معدوم یې وګرځئ. نو دا قانون دی چې کوم شی خفیف وي په منزله د معدوم ګرځي، نو د هغې هغه وزن لا نقیم له خفیف وي، ایمان به ورسره ني، په منزله د معدوم وګرځېده، نو وزن به کېږي دا کافرانو. ولې چې سبا دا ونه وایي چې مونږ خو ډېر نیک کارونه کړي دي، الله هغې څه کړل؟ دعوت ته ونه تلل، مسلمان له تلې، صدقه او ماله نه تلې، مسلمان له مونځ تلې، زما خو مونځ کړی دی که نه، غیر الله ته یې کوي، ماله نه تلې. مسلمان رفاهي کارونه کوي، تلې د ما دی ونه تلل، چې څوک حجت قائم نه کړي د الله خلاف، ورته وایي ها دا دې وامې چول، هغه وزنداري ستا دې سره ایمان نشته، ایمان نشته، اړو وزن پکې نشته دی. دا تله به کوم ځای پرته وي، څوک به وزن کوي، څونه به وي، ډېر دې کې ټولو کې احادیث دي، خو زه بیا معافي غواړم، وخت را سره کم دی، او نور علما هم بیانونه کوي. هغه یو دا چې وزن دا تله به پرتې پول سویرات ته بلکل مخامخه، دا پولو ته ګورئ هلکه موږ پښتو کې وایو سویرات په خپله لاره د پول دی، جسر و جهنم ورته عربی کې وایي، نو پول شو که نه، پښتو کې پول ورته وایي، هغې ته مخامخ، او نگراني به الله کوي، او وزن به په جبریل علیه السلام کوي، او آدم علیه السلام به ټولو بچو ته ولاړې، یا آدم قم ودرېږه، قم عند المیزان جعلتک حکما بین ذریتک، مسند احمد کې حدیث دی په روایت د ابو هریره.
او هر پیغمبر ته خپل امت ته هر پیغمبر ولاړي او کرام الکاتبین فرشته ملک الموت سره د اعوانو دا ټول به ولاړي او تله څومره داود علیه السلام الله نه سوال وکړ وی الله تعالی راته وښه چې وی خو له بېهوشه پرېوته یا الله خو دومره ګټه ده که د رکوټې غوندې دا ټول اعمال دا د ځمکه اسمانونه سپرکې ټول واچوي یو ګوټ کې یو کوچني ځای کې پوټي ځای کې زمونږ په عمل به څنګه کېږي الله فرمایه داوده چې زه غواړم نو زه په یو کجورم ډکولی شم چې اخلاص پکې وي. ها بیا راځي قال مجاهد دا د قسم معنا کې خو د خپل دعب د شرح الغریب بالغریب د دې مناسب لغت سورة بني اسرائیل کې دی وزنوا بالقسطاس المستقیم ذلك خیر واحسن تأویلا نو قسطاس معنا عدل شو نو قسط معنا د عدل شو او رومي جبه کې نو دې کې ډېر لوی بحث ته خو مختصر ویم ادا چې قرآن خیر کې عجمي الفاظ راځي تو که ترادف نه علی نه عجمی راځي د قرآن اسلوب د عربیت ته څنګه انزلنا القرآن عربيا نحن نو دا خو عربي اسلوب دی ولا معرب دی لفلان په داخل دی ويقال القسط مصدر المقصد بیا به طالب سوال کوي چې مقصد مصدر خو اقصاد ته قسط خو نه دی نو جوابونه ګورې متعدد دي زه خپل طرف نه راته یو جواب به وکړم ادا چې دلته مصدر نه هغه مصدر مصطلح عند صرفین والنحوین نه دی مطلق ماخذ مراد دی او مطلق ماخذ د ټولو بابونو هغه د ثلاثي مجرد مصدر وي او مقصد وي عادل ته وي ان الله يحب المقسطين او قاصد چې دی ظالم ته وي اما القاسطون فكانوا لجهنم حطبا امام بخاری مقصد دا دی چې باب افعال نه استعمال کې په معنا د انصاف دی او که مجرد وي نه استعمال کې په معنا د ظلم دا درې د دم یقال تصدیق او تصدیر او دا مونږ نه د خوښه کړی علماء هغه وی چې فرق په مصدر دی که مصدر قصته اخذ قسط نه انصاف که باب مجردی که مزیدی او که چرته باب مصدر قصد وی په فتحې د قاب سره نو که باب مجردی که مزیدی په معنا د ظلم دی لکه بکله مصدر عدل عدل عدلا یدا معنا ده عدل عدل عدولا یدا معنا او بابم ده دی په نسورم دی او په ضربم دی ها وبه قال حدثنا احمد بن اشكاب ترابيان حالات به استادانو ویلي نه ویم درته خو صرف دونه به ویم چې امام بخاری دا حدیث په خپل کتاب کې درې ځای راوړلی دی دلته احمد ابن اشکاب دی او نور دوراویان نورم دی وخت نشته را سره خو د دې محمد ابن فضیل نه وروسته حدیث غریب شوی دی عماره ابن قعقاع عماره بنه وایي ښه تخفیف تبیم سره ابو زرعه د ده نوم حرم ابن عمر ابن جریر بجلی دی مشهور د حضرت جریر رضی الله عنه په نوسو کې ابو هریره تاریخ به ویلي قال النبي صلی الله علیه وسلم کلمتان بیا سوال کې او کلامان دي کلمتان نه دي نو جواب یې دا چې د دې نه مراد ذکر د جز مراد ته نه کول کلمتان په معنا د کلام سره شو د مجاز مرسل علاقه ده او بیا په معنا د ما یتکلم به حبیبتان الرحمن رحمن ته محبوب دي وجه صدا ویلي محبوبیت قائلهما حافظ وی او یاد الله ټول صفات پکې د نګیر دي نو الله تخپل صفات خوښ دي او چې څوک صفات کې غیم خوښه اسانه خبره رحمان ول ذکر کا وی د دې دوه صفات د کلماتو باندې دومره لوی اجر ورکول د دې مقتضی رحمت تباری تعالی دی دا حافظ